رسول الله مبارک فرمایي چې یو کس لګیا د استا په مخ کې بل بي عزت کوي برنه کا نو استا ذمہ داری دار چې داغه د عزت دفاع کوي په ست طریقه باندې نو یک مقابله پدی بدله کې ملالي کې تاسو وې ته لګیا داغه د حفاظت دفاع د عزت دفاع کوي نو الله با دا سزه کې چې ته به عزت کې چې ستاره بستا د عزت دفاع کوي الله بستا عزت څخه دا محفوظ کی دا حدیثونه دی یادو دا معاشرتی دغه سره تعلق سره نن د عبادت بیان نه دی نن د معاشري د یو اهم مسلې سره دا بیان دی بل بی عزتی چرن مکوا بل بی عزتی دا چرن مکوا دا دوه حدیثونه بیا خاص کر ساته بل کله چې حضور علیہ السلام مکه مکرمه فتح کا نو بلال رضی الله عنه خانه کعبه د پاسه چوچته ده د پاسه ودري کو اذان وکړ نو کافرانو قتل خصوصي نشي یو بګی دا ویل یره وي بس خدای چې مو مشران مړ چې دا ورځ خو نه صحیح مونږ دوم نبی وسه دین د کلی نه یو وطن نمبر کړو سره او داسې انداز سره خانه کعبه د پاسه اذان کې بل ول کې دا ویل چې بل سوګنو چې هغه دا بانګ ویلې اله دا غلامو دا تور سره ولیکن الله تک ټیم کې یو آیات نازل کو ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې پتا سو دي ګوره اوچت او عزتمن سره هغه دی چې د الله پنځ چې هغه تقوادار دی دا بلال تاسو ته درنګ نه تور ښکاری او غلام ښکاری ویلی کنه الله وی ما ولې عزت ورکړي دی الله چې چاله په عزت ورکول راشي کنه بیا خاندان نوي ته ډیر دا وای مړه دای خدا سپلار به داسې کول او نکه به داسې کول وای کنه هغه الله عزت ورکړي او ته به پلار نیکو خو زمون ډیر عزتمن سره او اته د چا عزت کړي الله سره د خاندان او د ریس کتاب عزت دا ټول واقعیات په تاریخ کې سری دا موجود دي ابو هريره رضی الله عنه یو ځل ډیر قیمتي کپڑا ورته ملو شو نو ورکو کپڑا و ځان لته رومان جوړ کو یو ځای پاغي پوزه پاګه نو به وګړل چې ابو هريره یو هغه وخت چې څو تب دمن دلګي تن نه بیقرار شي حضور علیہ السلام په مدرسه کې دی او طالب په صوفه کې نو کله کله د خوراک سکا کوئی سنو وي چې نه به مغستې نشو د غیرت د وجنه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاس ملو کو ما ته جیو مسله ده بس ما مطلب دا چې کارکور ور سره لاړ سم نو دې بس تر روټي راته ابوبکر صدیق رضی الله عنه یا ما په لغت ویل شو او یا کور کې داغم سوا صدا شونه بیا وای حضرت عمر صاحب می صحیح حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه سره ملاس ملو کو چې دا مسله ده چې کارکور لاړ مې چې کې دې 17 روټي وی دا هم خیال نشو بیا حضور علیہ السلام ته صحیح کوم پیښ را باندې چې ابو هريره صحیح توګه او لګي تن دی هغه شوی چې او حضور علیہ السلام کور سوال جواب ورکړي یو پیالې دا په چارو او حضور علیہ السلام ورته ټول طالبانو ته आवाज کا صاحب 70 نه زیات صاحب حضرت ابو هريره سے فرمای چې ما زړه کې دا کار لیبل شروع کیو پیالې نو مې چې زما به لوشي اوس او یا صاحب کرام حضور علیہ السلام نو وګدا واقعیا ته حضور علیہ السلام معجزات کې بیان کې هغه یو پیاله ټول صحابه کرامو مشکل ابو هريره سے یو ځل حضور علیہ السلام فرمایي ځان په موړ کې به ورته فرمایي بیا مرګي باقي پات یو هغه وخت وای چې کله به د لوګي تن نه به هوش شم نو خلکو به جوړ په دمیرګي دي نو چا براته چپل بیو لدغه علاج و عربو چا پسټ را تخپکی خچ د علاج وای اب میرګینو زب غریب زب لوګي تن بدحاله کړو او یو دا وخت د رحم په رومال باندې سګه پوزه پاتې عزت ذلت سو ورګي الله ورګي همیشه با یو سړی غریب دی غریب بنوي او ته مالدار نو همیشه به ته مالدار هم نه او ته وزدار همیشه به وزدار هم نه یو ځل به الله جل شانه تعالی سګي معاملې بولټه کی وتلک الايام نداولها بین الناس الله وې زه دا ورځ په الټه کوم ته مالدار ته به غریب کوم بل غریب دی هغه وسه کوم مالدار کوم نو خور ته به دی وجه نسبت نه ګوري چې دا خو غریب ده رور ته دی وجه نسبت نه ګوري دا غریب دی عام مسلمان ته دی وجه غریب نه ګوري دا سره غریب دی ولې الله چې غریب نه کوي هم غریب ولې شي کنه تی مالدار کړي نو هم مالدار ګولې شي کنه او یې مون په خپل سترګو دا مثالونه ضرورت هم نشته په معاشره کې ګڼ مثالونه دي بیا مشران وایي کنه دای پلار وایي دا څه کله کله چې وسره دغه د الله شکر ادا کوم کې په خپل موي زمون پلاران وایي دا چې څونه ترته سي کو شکر دې الله ملدارا نو بهرحال عزت او ذلت مالداری غریبی د الله جل شانه پسګل په اختیار کې امام بخاری رحمت الله علیه باندې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلي حدیث الساری چې امام بخاری سے خپل مخکینی حالات بیان کړو بیا رسول ډیر مالدار چې درې ورځې انده سره راغلي چې کور کې د خوراک سنو نو چانم سوال نشو کولې
نو کومه ونی چې را کوي دا غي پانی نوم پړي درې ورځې او بیا رسول الله صلی الله علیه عزت ور نن کې یو سره منکرین حدیث هم څه کنه حدیث نه انکار کوي وای دا کتاب نه منم خو بخاری شریف نه انکار نه کوي ور رسول الله صلی الله علیه عزت ور امیر المؤمنین فی الحدیث ورته ویلېږي عزت او ذلت خدای الله جل شانه په اختیار دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په لار روان دي او سړی ورپسې روان دي او خبرې کوي د بی عزتۍ مندازونه بعض کسان تب روان دي داسې او خبره وو کې اورول تا کوي تا ته اورول کوي دیو ځل روانو نو وړو کې اختر میاشت دا عوام وای کنه دا غټه دا وړو کې دیو وکاله وړاندې نو اوس ما خام سو کوم نشته زموږ لار روان دي او سپوږمۍ ته ګوري وګوره کنه وای غټه ولاړه د مليانو را باندې او خړما ولا आवाज ورکوي د خور حصہ دې نه غټه دا غدر باندې چوف بس غبا مور سره غبا کېدو ونه دا اوس باز اورې درته کنه اورول درته کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه پسې کس روان دی او عزت دې خبرې کوي بس خاموش تر کور اور پسې لاړ هغه ورته ضرور وای زه کوته دنه کېږم سنور دې پسړسته هغه ورته ته کوی بس اړې ته دې بس اړې دې عزت کوم تاړو سوي نه جواب نه راغی اوس نه تر دا وی هغه ورته دې معافي وستا بلکې بیا په لار زین او درځو خو سره مات بیا دې زره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صبر وکړ اگر تصبر دومنو هغه ته ما د الله درزا لپاره معاف کړ نو ګور نن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غنوم تو ګور دا غي عزت تو ګور د 40 نزيات اسلامي ممالکو کې داغه مسائل داغه فقہ داغه فقاهت دا تسلیم دی په عدالتونو کې د عرب په عدالتونو کې عزت او ذلت الله جل شانه سو ته عزت کولې نشي چې الله جل شانه هو څه اغله عزت ورکړي